یو ورځ چې کوم دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام دربار ته حاضر شو او دا ورګه چې کوم دی جړلی یا پیغمبر علیه السلام ته تاسو وکړو ای عمر ولې جاړي عمر رضی الله تعالی عنه عرض وکړ دا الله رسول په دروازه کې یو ځوان ولاړ دی او دا هغه جړه او فریاد د وجه چې کوم دی زما په هغه باندې زړه وسوځېده نو زه چې کوم دی هغه وجړولم پیغمبر علیه السلام ورته ویل هغه ځوان چې کوم دی راوغواړه نو چې کله هغه ځوان راوغوښته هغه ځوان نه پیغمبر علیه السلام تپوس وکړو ای ځوان د څه په وجه باندې چې کوم دی هغه جاړي هغه ځوان چې کوم دی پیغمبر علیه السلام ته وایي ای د الله رسوله ما نه ډېره لویه چې کوم دی هغه ګناه شوې ده چې دا ګناه به الله تبارک وتعالی زما معاف کړي او که معاف به نه کړي پیغمبر علیه السلام ورته وایي ځوانه څه لویه ګناه دې کړې ده وایي ډېره لویه ګناه مې کړې ده وایي د اسمان نه لویه ګناه ده وایي او د دې نه چې کوم دی لویه ده د الله د عرش نه لویه ده وایي د دې نه هم لویه ده د الله د کرسۍ نه لویه ده د الله د رحمت نه لویه ده نه وایي د الله د ذات او د الله د رحمت نه خو لویه نه ده نو وایي دقه لوی الله چې کوم دی د لویو ګناهونو والا ذات دی دغه لوی الله چې کوم دی لوی ګناهونه هغه څه شی کوي معاف کوي زما عزتمندو پیغمبر علیه السلام دې نه تپوس کوي وایي ځوانه دا راته ووایه چې ګناه دې څه کړې ده د ګناه باره کې خو راته خبره وکړه چې څه ګناه دې کړې ده هغه ځوان ورته وایي د الله رسوله وایي ما چې کوم دی د 7 کالو نه به ما کفنونه پټول سبب یې کوله کفنونه به مې د 7 کالو نه چې کوم دی هغه پټوله یو ورځ چې کوم دی د انصارو یو جینۍ وفات شوله چې کله هغه وفات شوله نو زه ورغلم د هغې د قبر پرانیستلو دپاره چې کله زه د قبر پرانیستلو دپاره ورغلم او ما قبر د هغې پرانیسته نو وایي چې کله مې قبر پرانیسته د هغې نه مې کفن راواغسته او را روان دې شولم وایي په دې کې چې کوم دی شیطان په ما باندې غالب شو غلبه یې را باندې وکړله او راته یې ویلې چې ګوره دا څومره حسینه جینۍ ده حسنداره جینۍ ده د دې جینۍ سره چې کوم دی هغه څه شی وکړه زنا وکړه بدفعلي وکړه نو وایي بېرته چې کوم دی زه راواپس شولم او دغه جینۍ له راللم وایي په مړینې چې کوم دی ما د دې جینۍ سره څه شی وکړه زنا مې ورسره وکړله بدفعلي مې ورسره وکړله نو وایي دا چې کوم دی هغه چې کله زه د دې نه روان شولم نو وایي دا دې ما ته چې کوم دی اواز وکړو چې د الله نه ویرېږه زه خو د الله په دربار کې چې کوم دی هغه پلیته کړلم ګنده دې کړلم ته به الله تبارک وتعالی ته څه جواب چې کوم دی هغه ورکوي نو وایي د الله رسوله ما خو دغه رنګه لویه چې کوم دی هغه ګناه کړې ده او داسې ګناه مې کړې نو دا به ما ته الله معاف کړي که نه پیغمبر علیه السلام ورته وایي زه وځه زما د دربار نه تا خو چې کوم دی هغه ډېر لوی جرم کړی دی ډېره لویه ګناه دې کړې ده زما د دربار نه چې کوم دی هغه وځه د عزتمندو پیغمبر علیه السلام چې کوم دی هغه ځوان د خپل ځای نه چې کوم دی ویسته ویل زما د دربار نه ځه هغه ځوان چې کوم دی په ژړا شو او دغه رنګه ژړلي او الله تبارک وتعالی ته یې استغفار کوله تر دې حده پورې چې یو خوشي صحرا ته چې کوم دی هغه لاړه کله چې یو خوشي صحرا ته لاړه هلته کې چې کوم دی څلوېښت ورځو پورې هلته کې چې کوم دی نه څه خوري نه څه څکي او دغه رنګ د الله نه سوال کوي د الله نه چې کوم دی معافي غواړي زاري کوي الله تبارک وتعالی چې الله ته ما معاف کړي او بیا چې کوم دی یو ورځ الله تبارک وتعالی ته سر اوچتی وایي ای د ادم ربه ای د محمد صلی الله علیه وسلم ربه که چېرته تا زما توبه قبوله کړي نو د محمد صلی الله علیه وسلم صحابو ته او محمد علیه السلام ته چې کوم دی زما د توبې قبلولو چې کوم دی هغه څه شی ورکړي پیغام ورسې او که نه تا زما توبه نه یې قبله کړي دی الله د اسمان نه یو اور را نازل کړي او ما په دې ځای باندې چې کوم دی هغه وسوځوي خو د جهنم د اور نه چې کوم دی هغه ما څه شی کړي بچ کړي نو زما عزتمندو الله تبارک وتعالی جبرائیل امین راولېږه او پیغمبر علیه السلام ته راغی الله تبارک وتعالی جبرائیل امین ته وایي ته پیغمبر ته ووایه محمد صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې الله وایي دا مخلوق تا پیدا کړی دی او که ما پیدا کړی دی دې مخلوق له ته رزق ورکړي او که زه له رزق ورکوم کله چې جبرائیل علیه السلام راغی پیغمبر علیه السلام ته پیغمبر علیه السلام ته وایي ای د الله رسوله وایي الله تبارک وتعالی وایي چې دا مخلوق تا پیدا کړی دی که ما پیدا کړی هغه ته وایي دا خو الله پیدا کړی دی وایي دې مخلوق له ته رزق ورکړي که الله رزق ورکوي وایي دا الله رزق ورکوي ما لم الله رزق راکوي او ټول مخلوق له الله رزق راکوي الله تبارک وتعالی رزق چې کوم دی هغه ورکوي نو بیا الله جبرائیل علیه السلام چې کوم دی پیغمبر علیه السلام ته وایي چې الله وایي چې ما د دغه ځوان چې کوم دی هغه توبه څه شی کړله قبوله کړله چې کوم ځوان تا د دربار نه وشړه هغه لاړ چې کوم دی هغه د الله نه سوال او زاري کول ما د هغه
ځوان چې کوم دی څه وکړله توبه مې چې کوم دی هغه قبوله کړله نو پیغمبر علیه السلام په دې باندې خوشحاله شو صحابه یې ورولېږله او ویل ورشه هغه ځوان ته چې کوم دی خوشخبري ورکوي چې الله تبارک وتعالی ستا څه شی وکړو توبه دې چې کوم دی هغه قبوله کړله نو زما عزتمندو که موږ او تاسو هر څومره ګناهګار یي خو د الله تبارک وتعالی بندګان یي الله زموږ چې کوم دی هغه ډېر رحیم او کریم ذات دی دومره رحم کوونکی ذات دی چې د الله رحم چې کوم دی هغه ډېر وسیع دی که موږ او تاسو هر څومره ګناهونه کړي او یو ځل د الله دربار ته راغلو او الله ته م توبه ویستله الله تبارک وتعالی زموږ توبه نه رد کوي بلکې الله موږ ته وایي زما بنده راشه توبه چې کوم دی هغه ما ته وباسه خو بیا کړې توبه به هغه وخته پورې چې کوم دی توبه ستا قبلېږي تر څو پورې چې دی ګړګړو ته چې کوم دی ساه نه را رسېدلي کله چې د ځنکدن وخت شو او دې حد ته دې ساه راغله بیا یې توبه نه قبلېږي نو لهذا ټولو ته زما چې کوم دی دا درخواست دی چې موږ د ګناهونو نه الله تبارک وتعالی ته چې کوم دی څه شی وکړو توبه وباسو او الله تبارک وتعالی باندې خپل مغفرت وکړو ځکه چې زموږ ډېر رحیم او کریم چې کوم دی هغه رب دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین